چې هغه سره روژه نه ماتېږي او نور سره مکروه کېږي. دا څو مسایل دي چې په دې سره روژه نه مکروه کېږي او نه په دې سره ماتېږي. پیل نمبر مسواک کول شو. مسواک کې روژې په حالت کې نو دې سره روژه ماتېږي نه، نور سره مکروه کېږي. دویم په سر یا په ګیره یا بریتونو باندې تیل لګول شو، کوم قسم تیل هم وي. او دریم چې دی نو سترګې تورول شو. سترګې تورولو سره هم روژه چې دی نه مکروه کېږي او نه ورسره ماتېږي. څلورم نمبر خوشبويي بینول، ګربتي وغیره چې وي، خو لوګي د ګربتي کوم لوګی چې دی دې نه بیا ځان ساتلي سره روژه بیا مکروه کېږي، خرابېږي. او بل ګرمي د وجې نه غسل کول یعنی لمبېدل. او شپږم نمبر چې کوم قسم ته هم انجکشن وي، رګله وي یا په غوښې والا وي یا ډریپ وغیره دې سره هم روژه نه ماتېږي. اووم نمبر په هیرې سره خوراک او څښاک کول چې روژه ویروي او خوراک څښاک وکړي نو دې سره روژه نه ماتېږي. او بل اتم نمبر ګرد او غبار وي یا لوګی وي خو بغیر اختیاره چې اختیار نه و قصدن او تیر نشي نو دې سره هم روژه نه ماتېږي. غوږ کې اوبه تلل شو او په خپله باندې الټۍ راتلل شو. الټي راشي یا الټي وکړي نو دې سره هم روژه نه ماتېږي او نه مکروه کېږي. او بل احتلام شو. احتلام وشي روژې حالت کې دې سره هم روژه نه خرابېږي او نه ورسره ماتېږي. او بل غاښونو نه په روژې حالت کې وینې تلل چې وي، خو د وینې داسې وي چې دغه د توکو نه کمې وي او حلق نه تېرې نه شي نو په دې سره هم روژه ماتېږي هم نه او مکروه کېږي هم نه ورسره. او بل په احتلام وشي یا صحبت وکړي د خپل کور له سره او صبح صادق شو ورباندې، یا مطلب چې سبا شو خو غسل یې نه و کړی نو دې سره هم روژه نه خرابېږي او نه ماتېږي. بس خوراک څښاک ته وکړي او هغه نه پاس بیا